رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سورۃ وحی بن شوی و وحی نو مخالفینو دا پروپاګاندا وکړه چې د خدای پرې خو مخالف خاره زمانہ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غمزده غوندې شو چې یا الله دا دې څه وي نو دا سورۃ راغی چې درې مهربانای در باندې کومه او بیا د درې قسمه خلقو به خیال ساتي په دې سورۃ کې دا الله د درې مهربانو ذکر دی په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا د درې قسمه خلقو ذکر دی چې تبه د دې درې قسمه خلقو خیال ساتي والضحى اوس خبره د پیغمبر تسلی کوي او دې شفقت او دې مینه ته ګوره اوس د خدای څخه کار دی قسم غوړل قسم خو به زه خورم چې ستا تسلی کوم چې کمزور ما بیکار ما چې یقین دې ناراضي کنه جی زه به قسم خورم نو د خدای څخه کار دی چاته قسم خورل الله والضحى قسم دې زما ستا په دې خسته مخمه علامہ علوسی کلی ومن الناس من فسر بوجه النبي صلى الله عليه وسلم والليل اذا سجى اي بشار النبي وضحى قسم دي زما استا په دې خسته مخبر والليل اذا سجى او حبيب زما دي قسم استا په دې تور زلفي چې په وګو خوري کې تور شپه جوړه کی ما ودعك ربك وما قلا ما تفريخ نه ما فريخ نه وللآخرة خير لك من الاولى اخرت تا د پاره ډیر بهتر دی د کم ځای نه د دنیا اوس خپکیږه ما ولسوف يعطيك ربك فترضى زر دې چې هغه شی به درکم چې ته پې راضي کېږي په کوم شي چې ته راضي کېږي هغه شی به درکم علما لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 1,40,000 پیغمبرانو ته چې کوم اختیارات ملاو هغه ټول پیغمبرانو هغه اختیارات په دنیا کې مستعمل کړه ختم قومونو له خیره وکړي تباہ کړه په سیلابونه رااله په آفتونه رااله غرق مال چې کوم اختیار خدای را کړی ولا سوف يعطيك ربك فترضى هغه اختیار ما په دنیا کې نه استعمال کړي ما پټ ساتلې اے پیغمبر یو خبره به داسې منم چې هغه کې به اس چو چرا دی او چې تی وایې به منم پیغمبر وای دا اختیار ما پټ ساتلې دی او دا به استعمالوم د قیامت په ورځ استعمالوم به کله د قیامت په ورځ د خدای در به لګېدلې پیشیانې به کېږي زه به راوستی شم چې وایا څه وی زه به دا اختیار پټ راوباسم وایم بچې الله دا تا ما سره وعده کړې وه چې هغه اختیار به در کوم چې ته پې راضي کېږي زه اوس په دې راضي کېږم چې زما یو امتي به م دوزخ ته نه ځي الله به اعلان وکړي چې د ده دا امتیان راولئ خو چې مسلمان یې نامئ چې څومره یې ګناهونه کړي هم ورته په نیکۍ بدل کوي او جنت ته یې بوځي عقل کار کوي دل عقل بالکل حیران شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفقت او دې مهربانۍ ته وګوره او د خدای دې شفقت او مهربانۍ ته ولسوف يعطيك ربك فترضى اوس ګوره الم یجدک یتیما فآوى اے پیغمبره ته یتیم نه وي او بیا وپاللې چا ته د مور په خېټه وي چې پلار دې وفات شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم چې وفات شو نو د مور په خېټه او بیا ته د شپږو کالو چې مور دې وفات شو نو د شپږو کالو په عمر کې یتیم او یسیر